پنځو داسې خبرو باره کې ده چې د هغه په سرو زرو باندې لیکلي شوي داسې خبرې دي او د کامیابۍ هغه راز دی چې هم د دنیا کامیابی ده او هم د آخرت کامیابی ده او د الله جل شانه په نسبانه دغه سړی جنتی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، امید ده الله نه چې خبر روغ جوړ به او خوشاله به الله هم خوشاله ساته او الله پاک هم د هرې پریشانۍ مصیبت نه په امان کا. نننۍ ویډیو زمونږ د پنځو داسې خبرو باره کې ده چې د هغه په سرو زرو باندې لیکلي شوي داسې خبرې دي او د کامیابۍ هغه راز دی چې هم د دنیا کامیابی ده او هم د آخرت کامیابی ده او د الله جل شانه په نسبانه دغه سړی جنتی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې مفهوم داسې دی چې څوک ځان کې دا پنځه خبرې پیدا کی نو هغه کامیاب دی. اولنۍ خبره چې تبا د حرام او سيزونو نه ځان ساتي نو د ټول نه زیات با عابد جوړ شي. څوک چې دا وایي چې یاره زه عابد شم نو دا خبره لري په ځان کې پیدا کی چې د حرام کارونو نه ځان بچ کړي، د حرام سيزونو نه ځان بچ کړي او حرام هغه سيزونو ته ویل شي چې الله حرام کړی دي، د الله رسول حرام کړی دي، قرآن شریف حرام کړی دي. دویم نمبر چې کوم دی نو د الله تعالی چې کوم رزق درکړی دی نو د دې په تقسیم باندې ته راضي شه، نو بې نیازه بشي، مالداره بشي. چې کوم الله رزق درکړی دی نو پاغي شکر وباسه او د الله ناراضي شه، نو تا به الله بې نیازه کی. تا سره به بیا پنشن نی او الله پاک په دله مدد کوي. او که چېرې تا د نور چا په رزق کې نظر وساتو چې یاره ما سره خدا نشته او د سره دا شته، ما سره خدا نو او د سره دا ولیدي، نو ګورې پام کوه، ډېره زیاته خرابه خبره ده او د شته څیزونو نه به خلاص شي. کم چې د الله درکړي دي ناشکري به درکې راشي او د ناشکره بنده نه الله هر څه اخلي ښه ورکوي ولا نه. نو ځان کې یو دا خبره هم پیدا کا چې کم رزق د الله درکړی دی نو په هغې د الله نه راضي شه، نو الله به دې بې نیازه کړي. درېیمه خبره د خپل ګاونډي سره، دا ډېره اهمه خبره ده. درېیمه خبره د خپل ګاونډي سره احسان کوه نو الله پاک په دې پوخ مؤمن مسلمان جوړ کړي. وګوره څومره اسانه خبره ده. د ګاونډي سره څه احسان کو، ګاونډي تنګومه، ګاونډي پریشانه کومه، که څه ورسره ښه نشي کولی، مدد ورسره نشي کولی، څه کار ورسره نشي کولی، ټانګو یمه. نن سبا خو مونږ ګاونډي تنګو، کله وله په دیوال کې څه سیسته کوو، کله ورته څه ضرر رسو، کله ورپسې خبرې کوو، کله ورته خبرې کوو د کور. رور د ګاونډي پرده هم ساتئ. دی په ګاونډ کې د هغې په کور کې به رنګارنګ خبرې کېږي، رنګارنګ داسې حالات په پیدا کېږي چې هغه به بل چا ته پته نه وي، تا ته به پته وي، خو د ګاونډي به پرده هم ساتي. نو الله جل شانه به د پوخ مؤمن مسلمان کې پوخ چې پوخ مؤمن مسلمان شنو ځای د جنت شنو که نه؟ په دې کې څه شک شته؟ الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله پاک په دې پوخ مؤمن مسلمان کې. او څلورم سیز چې کم سیز د ځان دپاره خوښې هغه د بل مسلمان دپاره خوښ، نو الله پاک په دې کامل مسلمان کې، په سچه باندې مسلمان کې چې کم سیز د ځان دپاره خوښې هغه سیز به د بل دپاره هم خوښې.
نو الله پاک په دې کامل مسلمان کې مسلمان ملګرو څومره ښکلې خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام کړې ده چې کم چې ستا خوښ دی هغه د بل لپاره هم خوښ وو، ستا کمې جامې خوښې دي هغه د بل لپاره خوښ وو، ستا کم ګاډی خوښ دی هغه د بل لپاره خوښ وو. مونږ خو به نیته یو، مونږ خو وو چې زمونږ دي خو د ده دي نه ملګرو داسې نه ده. د الله او د الله د رسول قانون ډېر جدا دی. کم سیس چې د ځان لپاره خوښې هم اکه سی به د بل لپاره خوښې نو الله پاک تا دې کمال ته رسوي. ملګرو اسان عمل دی، ښه عمل دی او پنځم څیز دا ډېر ضروري دی ملګرو، دا واورئ غور سره. که چېرې دا ونه کړل که نه نو ګورئ بس په ژوندي مې به مړه شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې مفهوم یې داسې دی چې ډېر مه خانده، ولې چې ډېر خاندلو سره زړه مړ شي او د الله په ذکر سره زړه ژوندی شي. نو ملګرو چې ته زړه مړ نه شي، که د زړه په مړېدو کې بس تاسو مرګ ګرځئ به کارونه به کوئ خورئ به اسکئ به خو زړه به مړ شي. چې زړه مړ شي نو الله خفه شه او د الله رسول خفه شه. په دې بدن کې خو یو زړه دی چې دا دې مړ شي نو خو بس ته هم مړ شوې. نو ملګرو ډېر زیات په خیال ساتئ، خاندئ خوشحالېږئ خو په اندازه او په ښو خبرو باندې د خندا په خبرو. نن سبا خو موږ په کمو خبرو خوشحالېږو، تاسو ته پته ده؟ نن سبا خو موږ په دې خبرو خوشحالېږو، څوک راوغورځېده نو خاندلي، چا ته څه تکلیف ور ورسېده نو خاندلي، چا سره زنانه په موټرسایکل روانه ده د هغې نه هغه پړونه په تېر کې ونښتېده نو خاندلي، چا څه تاوان شو نو خاندلي، څوک ډوب شه نو یو ګوره ډوبېږي دا خاندي ورپسې. لاړ شه د هغه مدد وکړه د الله بنده. ولې په تا مصیبت نه شي راتلی؟ ته د دې دنیا نه، ته د بلې دنیا نه راغلی چې ته دومره بهادري. نو ملګرو دا ډیره ضروری خبره ده، دا د ځان سره ولیکئ چې خاندئ خو په اندازه او ډیر مه خاندئ. ځینې وخت کې بنده ته ډیر د خندا څیزونه راشي خو موږ به د الله او د الله رسول ته دې اندازې ته ګورو، هغه خبرو ته به ګورو. ګوره موږ الله را لېږلي خپل اطاعت له دنیا ته، زموږ نور مقصد نشته. که څوک وایي چې زما بل مقصد دی نو هغه بیا ځان له ځایه وګوري. خو زموږ ملګرو د مؤمن مسلمان دا ایمان دی، دا یقین دی چې موږ الله له راغلي یو د الله نه او الله طرف ته به واپس ځو او د الله پاک په جوړ شوي قانون باندې به خپل ژوند تېرو. نو چې څوک دا کوي دا عملونه نو الله جل شانو به کامل مؤمن مسلمان کی، الله به کامیاب کی، الله به د دنیا د هر پریشانۍ نه وساتي، الله به د هر آخرت د هر پریشانۍ نه وساتي، الله به د قبر د پریشانۍ نه وساتي او دا چې الله پاک په جنت ته داخل کی. ملګرو دا 15 خبرې په ځان کې پیدا کړئ، ښه په غور سره واورئ، ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې یو ښه خبره ده، د ترمذي شریف حدیث ته ده او غالبا چې کم دی نو 23,305 دی، 2305 نمبر حدیث ته په کتاب کې هم کتلی شي. الله هم خوشحاله کا او الله پاک هم کامیاب کا او الله پاک دې اول مالا بیا تاسو لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د الله په امان.